خو زار شم د سواد د خلکو نه چې کومو خلکو دا په ځان کې دا ولوله او عشق رابوستو او د قرآن عظیم الشان هغه د بې حرمتۍ بدلې واغسته، هغه سړی سرکار نه په زور اخیستی دی او کڼ کې ورته والی دی، تیلې پاړولي دي او دغسې په اور باندې سوی دی. زما ډېر قابل قدر او محترمو مسلمانانو ورونو، الله جل شانه دې موږ او تاسو د آخري زمانې د دې فتنو او فساد نه په امان کې وساتي. ما تاسو ته تیرو جمعو کې د الله جل شانه په فضل باندې د قیامت بعضې علامې ذکر کړې وي. چې د قیامت یوه علامه دا ده، بلې دا ده هغه د قیامت علامې او نښې زیاتر موجود شوي. یو علامه د قیامت دا درونو چې ثم یبشو الکذب، دروغ به خواره شي، دوکې به شروع شي. او بل علامه دا ده د قیامت چې رستنی خلق به په اولنو خلقو پسې بد رد وي. د مشرانو بېدبي او بې حرمتي به کېږي. دا د قیامت علامه ده. د خلکو نه به ادب ورک شي او د شعائر الله د الله جل شانه د دین د نښو چې د الله جل شانه د دین کومې نښې دي د هغې به خلک بېدبي او بې حرمتي شروع کړي. ګورئ قدرمندو، د الله جل شانه احترام او په زړه کې لویي ادب او تعظیم او یره او خوف دا په انسان باندې فرض دی چې انسان به هر وخت کې د الله جل شانه نه پړه کې یره کوي او هر وخت به د خوف خدا د باندې جاری او ساری وي او د الله جل شانه د عذاب نه بیریږي. دا په هر مسلمان فرض عین ده. دا خبره بیا چې الله جل شانه ته کوم شی منسوب دی، چې د کوم شي الله جل شانه ته نسبت کیږي، په کوم څه باندې الله جل شانه پیژندل کیږي، د الله پاک دین، شریعت، قرآن عظیم الشان، پیغمبران علیهم السلام، منځ، روجه، زکات، حج، جماعتونه، دا د الله جل شانه د دین نښې دي. نو لکه څنګه چې د الله جل شانه نه یره پکار ده، د الله جل شانه تعظیم پکار دی، نو هغه شیونه چې په کومو څه الله جل شانه پیژندل کیږي او کوم د الله جل شانه د دین نښې دي، د هغو هم احترام واجب دی، د هغو هم ادب واجب او لازم دی. لکه مثال منځ راواله، منځ ته به د منځ احترام کې، ته به د منځ ادب او تعظیم کې. منځ خو الله نه دی، الله جل شانه زما ستا معبود دی، خو ما ورته نینو. خو تا باندې د منځ احترام او ادب لازم او فرض دی. نو هغه ادب یې دا دی چې یو به په صحیح طریقه باندې منځ کې پړه کې ورته درون ګوري او که نقضا شو په هغې به خفې او ستا په د زړه کې به
دا مون د الله جل شانه یو لوی علامه د دین ښکاري تا ته به یو عظیم امر ښکاري ستا په زړه کې به د مانځه هغه لویوالی پروت وي دروندوالی پروت وي تعظیم به پروت وي مثلا که د چا نه مون قضا شو قصدن قضا کو نو ګناهګار دی عذاب دی ولا الله جل شانه دې مساتي خو که چېرې دی مونځ هم نه کوي او دې مون ته سپک ګوري نعوذ بالله من ذلک او ګړې وړې وایي نو د الله جل شانه د دین د لوی نښې د یو لوی شعار د دین د نښې توهین بېعزتي وکړه دا په دې باندې کافر ګرځي دغسې حج د بیت الله شریف د دې تا باندې تعظیم واجب دی هغې ته پړه کې دروند ګوري د هغې به تعظیم ادب احترام کې روژه شوه زکات شو دا ټول شیونه به ستا په زړه کې درانه ځکه د الله جل شانه د دین نښې دي چې یو په هغو کې ګوره د عام څاروی عامه ګډه بزه د هغې احترام خو واجب نه دی ته به د غوا څه ادب وکړي غوا شوه غوی شو ګډه شوه د هغې تا باندې ادب لازم دی نه دی لازم اخو ځناور دی په تا یې کوم حق نشته خو دومره حق یې دی چې ته به هغه له خوراک ورکې اسکاک به ورکې خو لیکن هغه څاروی چې د الله جل شانه د دین سره نسبت راغی د قربانۍ څاروی د اضحیا څاروی د هغه څاروي اوس احترام هم تا باندې فرض دی چې کوم څاروی او کومه قرباني تا د اوزیا دپاره واخسته تا باندې د هغه قربانۍ احترام دا لازم دی نو دا مطلب نه چې خامخا ته لاس او غوږونه ښکلوه یا یې کټ کې سملوه خو لیکن دا ده چې هغه ځناور ته به ته په درانه سترګه ګوري بېزدې به وې نه تکلیف به نه ورکې او پړه کې به ته دروند ګوري چې دا د الله جل شانه یو حکم دی قرباني ده هغه قرباني ته زه کوم نو په هغه لحاظ به ته هغې ته په درنه سترګه ګوري دغسې ګوره قرآن عظیم الشان دا د الله جل شانه د دین یو عظیم الشان نښه ده د هر زمانې پیغمبر علیه السلام او خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دین یو عظیم الشان نښه ده نو ستا په زړه کې به د قرآن عظیم الشان ادب پروت وي ستا په زړه کې به د قرآن عظیم الشان احترام پروت وي ستا په زړه کې به د هر پیغمبر علیه السلام ادب احترام پروت وي ځکه دا قرآن عظیم الشان زما او ستا دپاره هغه مقدس کتاب دی چې دا الله جل شانه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نازل کړی دی الله جل شانه هم غوره دی په غوره کال کې نازل کړی دی په غوره میاشت کې نازل کړی دی په غوره ښارونو کې نازل کړی دی په غوره شپو کې نازل کړی دی او علی افضل العباد په ډیر بهترین او غوره د بندګانو کې الله جل شانه په هغه شخصیت نازل کړی دی چې چا نازل کړی دی هغه ذات هم غوره دی چې کوم څه نازل کړی دی هغه هم غوره دی په ټولو کتابونو کې چې په چا یې نازل کړی دی هغه هم غوره دی نو زما ستا دپاره په دې قرآن عظیم الشان کې دا اول نه واله د اخره پورې د قیامته پورې حلال او حرام روا او ناروا جایز او ناجایز اسلام او ایمان کفر او شرک ټول جدا شوي دي نو مؤمن مسلمان به هغه وي چې د په زړه کې به د قرآن عظیم الشان یو احترام پروت وي د په زړه کې به د الله جل شانه د کلام هغه ادب پروت وي ځکه دا عام کتاب نه دی
عام کتاب نه دی، دا د الله جل شانه کلام دی، کلام الله تعالی دی. نو باید چې سړی مؤمن مسلمان د قرآن عظیم الشان په خپل احترام وکړي، بچو ته یې وښیي. هغه احترام دا دی ورونو چې زموږ عوام مسلمانان الحمدلله په دې خبره د عمل کوي د وسه پورې چې قرآن عظیم الشان به په دواړو لاسو کې رالي، یو لاس کې به نه رالي. قرآن عظیم الشان ته به شان اړې، د قرآن عظیم الشان په تلاوت کې به خبرې نه کې. دا د الله جل شانه کلام دی، دا احترام دی کنه. قرآن عظیم الشان به د ټوک او مسخرو په ځای کې نه وي. قرآن عظیم الشان به د خپل مفادو لپاره، د خپل تجارت لپاره نه وي. قرآن عظیم الشان تلاوت به د ریاکارۍ لپاره نه کې. قرآن عظیم الشان تلاوت به د پیسو لپاره نه وي. ستا به هر وخت د الله جل شانه د کلام د قرآن عظیم الشان هغه لوی او تعظیم په زړه کې پروت دي. او بل چې په چا باندې مقدس کتاب نازل شوی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک، نو ستا به هم دغه شان هر وخت په زړه کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زړه کې مینه او محبت او عشق او اغلوی دا په زړه کې پرته وي. اوس که یو څوک نعوذ بالله من ذلک یو څوک الله جل شانه منم، آخرت منم، په الله پاک می ایمان دی، په آخرت می ایمان دی، خو د قرآن عظیم الشان احترام نه کوي، د قرآن عظیم الشان بے ادبي کوي، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې ګستاخی کوي، توهین آمیز الفاظ استعمالوي او بے ادبي کوي، دا سړی قطعا کافر دی. احتمال د اسلام پکې نشته او کتابونه لیکلي دي خلاصة الفتاوی وغیرہ چې من شک فی کفره فقط کفره، دا خو په خپل کافر شو، خو چې کم چا د په کفر کې شک وکړو هغه هم کافر شو. ځکه چې دا د الله جل شانه کلام دی، الله جل شانه نازل کړی دی، او دا پیغمبر هم د الله جل شانه پیغمبر دی، مخلوق ته را لېږلی دی. ما عرض دا کورونو چې موږ مسلمانان ډېر کمزوري شو او ډېر را باندې یهود او نصاراو دا خپل لږ وکړي. مسلمان خپله جامه ویسته، د اسلام کپړې لرې کړي، د اسلام شعار یې لرې کړ. نو اوس کافر راځي یهود او نصارا او زما ستا په دین باندې، زما ستا په قرآن عظیم الشان باندې، زما ستا په عظیم پیغمبر د الله جل شانه باندې دغه توهین آمیز الفاظ او دغه د بې ادبۍ الفاظ او دا قسمه قسم بې حرمتۍ نه کېږي. اما ورته ګورو زما ستا د پاره قرآن عظیم الشان او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو یو امتیازي شان دی زما ستا په زړه کې د هغې. زما ستا د پاره قرآن عظیم الشان روحاني او ظاهري، جسماني او روحاني، ظاهري او باطني، پټ او ښکاره، د اول نه د اخره پورې، حلال او حرام، دا ټول پکې واضح شوي دي. او زما ستا د اله العالمین جل شانه کتاب دی. نو زما ستا په زړه کې به هر وخت د قرآن عظیم الشان او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عشق پروت دی. نو مسلمان هغه دی چې کله هم څوک د قرآن عظیم الشان بې ادبي کوي، د قرآن عظیم الشان بې حرمتي کوي، دته به هغسې غم راځي، دته به هغسې خفګان راځي لکه چې سل پیرې پلار څوک مړ کړي او بېرته ژوندی شي بیا یې مړ کړي.
د ده په زړه کې به د قرآن عظیم شان بې ادبۍ سه دوک راځي، درد به راځي، خفګان به راځي. دغسې که چار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بې حرمتي وکړه او بې عزتي وکړه، د ده په زړه کې به په دې سه خفګان راځي، جړا به راځي، د زړه نه به وینې تویږي او که نه بې حرمتي هم کېږي، بې ادبي هم کېږي او ما ته هغسې قلاره ناسي او خپل ژوند تېرو. نو زما او ستا قرآن عظیم الشان پاتې نه شو. د یهودو نصاراو د بې ادبۍ او بې حرمتۍ نه زما او ستا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پاتې نه شو. د بې حرمتۍ او بې ادبۍ نه صرف بیګا چې کوم مسله شوې ده په هغې ډېر زیات خوشحاله شوم. تاسو به کتلي انشاءالله تعالی سوات کې بیګا پرون د سیالکوټ والا یو پنجابی دی، الله پاک جهنم ته واصل که اسم لاړی او دی مرتد او خنزیر او کافر قرآن عظیم الشان راغستی دی چې زما او ستا مقدس کتاب دی، زما او ستا په سینه باندې ګزاري دي، هغه قرآن عظیم الشان راغستی دی او پرون په سوات کې سوی و او هغه قرآن عظیم الشان ته کنډ کې والی و. دا خبره د اورېدو هم نه دي، خو زار شم د سوات د خلکو نه چې کومو خلکو دا په ځان کې دا ولوله او عشق رابوستو او د قرآن عظیم الشان هغه د بې حرمتۍ بدلې واغسته، هغه سړی سرکار نه په زور اغستی دی او کنډ کې ورته والی دی، تیلې یې پاړولي دي او دغسې په اور باندې سوی دی. ټول وایي سبحان الله. دغسې چې یو کس ته سر نه تیر شي د الله جل شانه د دین د مرستې ته، د قرآن عظیم الشان دین مرستې ته، نو بیا ګوره چې یو کافر، یو یهودي، یو نصراني هم نشي ټینګېدی. صحابه کرام رضی الله عنهم به یو څو کسانو، یا به 10 کسانو، یا به 20 کسانو، یا به 100 کسانو، یا به 300 او کفار به په لکونو باندې وو، په زرګونو باندې وو. اکثره غزاګانې په دې طریقه شوي دي چې مسلمانانو سبا تورې هم نه وي، اسونه به موسه نه وو، اوښان به موسه نه وو، پیادل به وو او کافرو سبا تورې نیزې هم وي، اوښان به ورسه وو، اسونه به ورسه وو. خو الله جل شانو به د هغو مرسته کوله او کافر له به شکست ورکاو. نو عرض مې دا کارونو چې دا د الله جل شانه د دین نښې دي، په دې سه الله جل شانه پېژندل کېږي. قرآن مجید، پیغمبران علیهم السلام، جماعتونه، د دین کتابونه، د احادیثو کتابونه، علماء کرام چې کوم حق علما دي، د صحیح عقیدې، د صحیح عمل والا او په خپل علم باندې عملي، د آخرت علما، سپینګیري، هغه سپینګیري چې مسلمانانی، د عوام مسلمانانو، مشایخ، اولیاء کرام، د هغو مزارات، دا ټول د الله جل شانه د دین نښې دي. په دې سه الله جل شانه پېژندل کېږي چې څوک هم د دې توهین کوي، د دې بې ادبي کوي، قطعا کافر دی. نو الله جل شانه دې موږ ته د اخر زمانې د هر شر او فساد نه امن راکړي. الله پاک دې موږ د هغې د شر نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.